السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ نن در سره د قرض په باره کې یو ډیر مجرب عمل شیر کومه. هغه دا دی چې کوم یو کس باندې قرض وي، نو د هغه دپاره پکار دی چې هغه دا عمل، دا وظیفه وکړي. انشاءالله د هغه قرض به زر تر زره ختم شي. اول او اخر دی 11 مرتبه درود شریف وای، بیا دی پسې دا دعا 100 مرتبه وای. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن من غلبة الدین وقهر الرجال. بیا دی دا دعا وای، اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دویم عمل دا دی چې سحر او ماښام دی په کثرت سره د قرآن کریم دا آیات وای، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دریم دا چې د سوره تحریم دا د قرض د ادادګۍ دپاره ډیر مجرب عمل دی. څلورم دا چې 2 رکعاته نفل دی د ویترو نه مخکې وکړي، او سوره فاتحې نه بعد دی 15 پیرې دا آیاتونه ووایي، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دې نه پس دی 5م دا عمل دا دی خامخا وکړي چې د 5 منځونو نه بعد، خصوصا د نماز جمعې نه بعد دی دا معمول جوړ کړي چې دا دعا دی وای. اگر چې په ده باندې قرض څومره زیات وي دا به ختمیږي. یا الله یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وهاب یا ذی الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمن یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفحنی منک بنفحة خیر تغننی بها عمن سواک ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا نصر من الله وفتح قریب اللهم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر. دا اعمال دی وکړي انشاءالله چې په هغه باندې څومره قرض وي الله تعالی به د هغه قرضونه زر تر زره ختم کړي.